بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، ګرانو اوریدونکو، پروګرام نیوز راوند اپ کې ستاسو ورور، ستاسو کشر، ستاسو بچی الف خان شیرپو د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 نه خپنیغه. ګرانو اوریدونکو، دغه پروګرام به زمونږ او ستاسو یوازې وي او خبره ترې بکو پوره دغه یوه غنټه. نن دغه پروګرام کې زما سره خالد منصور نوی موجود، جمعې ورځ وي او د جمعې پر ورځ باندې چونکې ډیره درنه ورځ وي نو هغه د جمعې پر ورځ چوټي کوي او یا ښکار لذي خو ښکار لاندې شي چکر ولمزي چکرم شوقي دي نو بیا الته کې لاړ شي نو پروګرام به چې کوم دینو مونږه مخ وړاندې بوزو. پروګرام کې به په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې اترې چې کوم دینو هغه به د ستاسو وړاندې ږدو او اخمې خبرې به کوو. ګرانو کتونکو، د ټولو مخکې چې په کومه زه ډېره مهمه ایشو باندې خبرې اترې کوم نو د زړه په سترګو باندې وورئ. یقینا ډېر خلک او پې خفه کېږي او د هغې غټه وجه داره چې دلته کې مونږه ته سیاسي نارې اخمې وي او سیاسي نارو باندې مونږه اوټ اخلو. اجتماعي سوچ خو شته نه، انفرادي سوچ له سیاست هم لګیا دي، خپلو مفاداتو له سیاست لګیا دي او همدغه وجه ده چې مونږه ترقي نه کوو. خو نن دې وخت کې پښتونخوا وګورئ نو د یو شمېر مسلو سره مخ ته د ترقۍ پکې د سره نوم و نشان نشته، بیروزګاري ده پکې او اکثریت خلک بهر ملکونو ته ځي، سکیل هم ورسره نشته او بیا هلته کې کړیږي. نو ګرانو کتونکو، په دې عقله باندې په پاکستان کې د خوشحالۍ، د امن او د ترقۍ، د روزګار یوه موقع مخې ته راغلې ده. اوس دا موقع څنګه ده، په دې به زه تاسو سره خبرې اترې کوم او بیا به په دې زه تاسو ته هغه تضادات خو هم ښیم د هغه ډلو چې کومې ډلې په دې باندې اوس خپل سیاست کوي او خپل مفادات، بلکې داسې ډېر خلک راپاڅېدل چې په داسې ټیمونو کې لکه دلته به مونږ شوګر مل والو، مونږ به پیپر مل والو، د دې لپاره چې کوم دی نو کله چې دا ختمېده نو مختلف خلک به راپاڅېدل، چغې به یې والې، هغوی له به یې خوله بندوله او بس هغوی به لرې کېدل. بیا به نور همدغه شانتې ټوله چپ کړل او غلام علي راغی او میم زرما ټوله زما چې په کوم ریټ باندې دغه ټوله ځمکه اخیستې وه د هغې مشینري چې کوم دی نو هغه په پنجاب کې خرڅه کړه، بیا د هغې میټیریل هم خرڅ شو او بیا چې کوم دی نو ورپسې هغه ځمکې هم خرڅه شو. نن هغې کې تا ته پلاټ هم نه میلاویږي، چې پلاټ هم میلاویږي په 5.5 لکه، په 6 لکه او په 7 لکه باندې مرله میلاویږي چې هغه ټیم کې په دغه کې په 1 لک او په 1.5 لک باندې مرله میلاوېدله. نو دغه شانتې همدغه شانتې پراجیکټ راځي، څوک پروپیګنډو والا د ملک په ترقۍ باندې ډېر خفه کېږي. نو زه به په منرل باندې خبرې اترې کوم، کرومایټ، ماربل چې هغه په پښتونخوا کې دي او هغه په ګلګت بلتستان کې دي او هغه په بلوچستان کې دي. اوس د منرل حوالې سره په سوشل میډیا باندې مختلف قسمه پروپیګنډې روانې دي چې یاره دا خو حکومت قبضه کوي، په دې باندې چې کوم دی نو سیکورټي فورسز والا خپله قبضه کوي، ځکه چې د مخکې نه به دا خبرې راتلې چې یاره منرل چې کوم دی نو پوجیان په پوجیانو باندې به دا تور ډېر زیات لګېده او دوی خلکو سره خو چې کله ماتې ختمې شي نو بیا آرمي طرف ته راوړي. خو آرمي چیف صاحب د دې 2 صوبو دپاره چې کوم سوچ کړی دی، زه دغه سوچ تاسو سره د خپل سوچ نه شریکوم. ښه، زما چې په کوم نظر دی، ما په دې باندې چې کوم سوچ وکړو چېرې دې سره موږ ته کومه پیدا راځي، د تضادات واړه خونه مې مکتل هغه هم د سره شریکوم چې خلک و چې دا چللی هغه چللی، خو چې زه سره کوم د سوچ خبره کوم نو تاسو هم په دې سوچو کې ما سره پې څومره اتفاق کوئ او چې به څوک خفه کېږي نو د هغوی د خوشحالېدو بس خدای دې پرې رحم وکړي چې خوشحاله شي او چې څوک پې خوشحاله دي نه خو به وي خوشحاله. ګرانو کتونکو، دهشتګرد چې کوم دی زمونږه پاکستان ته کله راځي نو هغه یا د پښتونخوا په دغه لارو باندې راننوځي او یا د بلوچستان په لارو باندې راننوځي. د پښتونخوا په لارو باندې د افغانستان په بارډر او د بلوچستان په لارو باندې د ایران په بارډر چې کوم دی نو دا او دا په دې منرل یعنی په دغه کاڼو باندې راتېرېږي. اوس نه موږ ته د سند نه او نه د پنجاب نه خطره شته، د هغې طرف نه موږ ته هېڅ قسمه دهشتګردي نشته او نه دهشتګردۍ راځي. نن هم چې څونه دهشتګردۍ واقعیت شوي دا هم د سره شریکوم. خو چې کوم ځای کې معدنیاتو خزانې پرتې دي نو هلته کې چې کوم دی کاروبار هغه شروع کېږي. او کاروبار څنګه شروع کېږي نو د کاروبار لپاره هغه هم څه وي تاسو ته پته ده
امن. اوس خو په دې کرومایډ باندې په دې منرل باندې دغه ترهګر دغه فتنه الخوارج د صوبې تر ننوزي د دواړو صوبو ته د کې دهشتګردي شروع کړي دا نو چې هلته کاروبار شروع شي نو خود به خود به امن راشي. اوس په امن څنګه راځي؟ هغه ته ماحول جوړه او په دغه کې چې کومې معاهدې شوي دي نه کې هغه ذاتي مفادات چې کوم هغه ختم کړي دي او چې کم خلم دا پارټۍ سره منسلک دي ناغي پکې اوس لګیا دي خپل ذاتی مفادات پکې ګوري او چیرې دا منصوبه د پښتنو د مفادو نه خو دا چولټه د پښتنو د مفادو رسنګه ده مخکې درته وایم. په دې کې به بتهوره بدمنه دردازه خودکش بمبار د دې نه موږ ته خود به خود نجات ملو شي چې کله دا د منرل کاروبار شروع شي. او زه تاسو ته دام وایم دا وره چې دغه ځای کې د کومې خزانې پرتې دي نو زه دلته کې د لوږې مرم ما سره پیسې نشته ما سره وسایل نشته ما سره روزګار نشته او خزانې پرتې دي نو دا ملک یو فیډریشن دی او دا ملک دی وخت کې قرضدار دی او داسې قرضدار دی چې د رړخ نه تنګ کړو ایم اف هم تنګ کړو دا صوبه چې کمرانو دا روز تر بلې قرضداري کیږي او په خزانه کې یو روپۍ هم نشته دا خلکو ته تنخواګان هم نه ملاويږي. نو چې دا منرل دا زه نه استعمالوم نو لکه زه په دې څه کوم. اوس بعضې سیاسي پارټۍ په دې باندې راضي نه دي خو دلته کې مسلکي جنگ دی که نه ناغم صرف او صرف د معدنیاتو لپاره دی شروع دی. یو وی دا زما دی بل وی دا دستا دی بل وی هغه زما دی او په دې باندې چې کوم دی شیعه سني فسادات چې کوم دي نو هغوی پکې په مفاداتو په جنګ کې لګیا دي او د ارس د شیعه سني دغه جنگ جړ چې کوم دی نو هغه معدنیات دي. اوس کانفرنس دلې پاسونه او احتجاجونه کوي په دې احتجاجونو باندې روان دي لر او بر چغه چې وخلي کېږي نو دا هم د معدنیاتو له دغه چغه وخلي کېږي نور هېڅ نشته یاد وساته نور هېڅ هم نشته صرف د معدنیاتو له دا چې کوم دی نو دا د دوی دا چغې روان دي او دغه معدنیات چې کوم دی نو دا دې دپاره به د بهر ملکونو نه کپنۍ راځي ښه د بهر ملکونو نه به کپنۍ راځي دلته کې یو مشینرۍ لګوي نو چې دغه مشینرۍ لګوي نو ولې به دې مشینرۍ لګوي چې دته امن نه ورکړي چې دته ماحول نه وي سازګار کړي دې سره به زمونږ بچي محفوظ شي او خو مونږ محفوظ هم نه یو که نه نو چې هغوی محفوظ نه لړې و مونږ محفوظ کېږو. ګوره چې سیلاب کله راشي که نه یو ځای کې نو سیلاب کې د یو خان کور دی نو هغه انتظامي ته رسایي ډېره زیاته وي نو چې کله د هغه کور بچ کوي انتظامي هغې طرف ته توجه کوي ځکه چې دا خان زور دی نو زما هغه کچه دیوال هم ورسره بچ کېږي دا یاد وساتئ. نو چې دغه ځای کې دغه بهر ملکي فیکټرۍ لګوي نو هغه له آرمي چیف صاحب دا ضمانت ورکړی دی چې ستا د پیسو د سر د تحفظ چې کوم دی دا زه ضامن یم زه دا ضمانت در کوم نو چې هغه له ضمانت ورکړی نو الریډي چې کوم دی نو زه دې سره محفوظه شم دې سره به زما تعلیم ښه شي دې سره به زما روزګار ښه شي. دا په بنیتۍ باندې چې کوم مخالفت شروع دی نو دې سره دغه دوی نه غواړي چې دلته اقتصادي او معاشي حالت چې کوم دی نو هغه بهتر شي. خو دا یاد ساتئ چې دا منرل دا فیکټرۍ ولګي دا کومه سرمایه کاري چې دی وخت په پاکستان کې داري کانفرنسونه روان دي د یو شمېر بهر ملکونو نه خلک راغلي دي دلته انویسټمنټ کوي نو دې سره به زما د سکیورټي حالات چې کوم دی نو خود به خود ټیک شي دا یاد وساتئ ښه. بل د پښتونخوا دا غواړي چې دلته کې دی زمونږ حیثیت ختم شي هم نه غواړي دلته کې به پښتونخوا کې کاروبار چې کوم دی نو هغه رامخې ته شي او موږ دې وخت کې دا غواړو خو آرمي په مشرق ده او په مغرب ده نو دا مشرق هم پرېږدی دا مغرب هم پرېږدی خو زما سر محفوظه کې ما ته امن راکې دې وخت کې بدامني ده هر روز د تحریکارۍ او دهشتګردۍ واقعیت کېږي نو خو زما د بچو سر محفوظ که موږ صرف دا غواړو نو خو بهر ملکونه دلته کې فیکټرۍ لګوي نو خود به خود به زمونږ بچي چې کوم دی نو دې سره محفوظ کېږي او په دې کې به خپله برتي کېږي او دلته کې به
د پښتون بچي چې کم دنو راځي او په مختلف دغه کې به هغه کار کوي خو پښتنو له پکار دی کې دی وخت کې د سکل ډیر زیات ضرورت دی کې به انجینران هم لګي او دی کې به نورم د سکل والا لګي دا ډیر یو لوی پروجیکټ چې کم دی ترقه په پاکستان کې شروع کیږي ښه سکیورټي چې کم دی کنه هغه لاړه نو دلته کې به موږ د دهشتګردۍ نه خود به خود بشو چې دغه غرونو ته سکیورټي لاړله نو خود به خود به چې کم دی نو موږ بد شو نو زه دا وایم چې پوج ولکم ضمانت ورکړی دی چې زه ستاسو د سر او د پیسو ذمہوار مو تاسو راشئ دلته خپل سرمایه کاري کې دلته انویسټمنټ وکړئ تاسو ته به چې کوم د سکیورټي درکړي کېږي تاسو ته به هیڅ قسمه د خطرې ضرورت نه وي نو موږ خپله خود به خود چې کوم دی موږ ته به سکیورټي میلو شو ما تاسو ته کوم مثال درکړم چې سیلاب راشي د یو خان کور بچ کېږي زما کچه دیوال به سره خود به خود چې کوم دی نو بچ کېږي او دا ریاست چې کوم دی نو آلریډي چې کوم دی نو دا به منګه بچ کوي نو په کار داره چې کوم دی چې ناجیزه مخالفت په دغه مدنیاتو باندې اوس ناجیزه مخالفت چې کوم دی نو شروع کړی دی یار تاسو سوچو کې 12 کالو شو کنه په دې صوبه کې یو ترقې پروجیکټ لیدو چې چا ته پکې روزګار ملو شو شته پکې یو پروجیکټ روزګار شته خزانه خالی د پیسې پکې نشته نو چې دا وشو نو یو ډېر ښه کار شو کنه دلته کې خو مسلکی جنگ دی هغه د قام د بقا لپاره نه دی د خپل مفاداتو لپاره دی د سنی شیعه د لر او بر اواز چې کوم دی چغه ده نو دغه هم چې کوم دی مدنیاتو لپاره ده دا زمونږه د بیرامې دا خبرې چې کمی کېږي نو دا مونږ په بیرامې کې پرېږدي او دغه هم صرف د مدنیاتو لپاره نو خو سبا په دې ملک کې داسې څه خال دا کم خال چې دی دا پاتې شي نو څه به کېږي په افغانستان راشي یو بل ملک راشي او زمونږ د مدنیت بیا هغوی استعمالوي دا به نه وایې هر طرف نه اغیار دي زمونږ په ملک باندې دا کم چې په ملک دننه دشمنان لګیا دي او سکیورټي فورسز او پاک پوج چې کوم دی کمزوري کولو کوشش کوي نو په دې تاریخ پروت دی خلکو چې کوم دی نو داسې دي چې 40 کاله حکومت کړی 30 کاله هم کړی دی او د خلافت نه به راواخلو بیا به د مغولو دور راولو بیا په څنګه طریقه چې کوم دی هغه ملکونه خالي شوي دي نو دا چې کوم دی نو یو وړاخته کتل دي نو دلته کې موږ سره خزانې پرتې دي نو په کار چې دا خزانې په استعمال کې راشي دې سره به ګوره زمونږ دې صوبې روزګار چې کوم دی هغه خلک ورسره وابسته دي دلته پنجابي نه راځي چې به چولې خرڅوي अब ځان لوټل کولو کی अब ځان له مارکیټ کولو کی هغه به رړه لګولې وي अब دکان لګولې وي صرف او صرف د پښتون بچي په دغه غرونو کې چې کم دنو ځان له مارکیټ هم کولاوي دکان بم لګي رړه بم لګي هوټل بم لګي او دغه خلک برازي مزدور او لیبر به پکې وي او هغه چې کم دنو دغه پښتنو نه خوراک کوي ټرک بم پکې راغوي ټریکټر بم پکې راغوي ټرالی بم پکې راغوي ډاټسن بم پکې راغ چلیږي نو دې سره پېټرول پمپ خلکو باسي سي ان جي پمپونه به دې ته وباسي دې ته به هوټلې وي دې ته مارکیټونه وي دا دومره لوی پروجیکټ چې کوم دی نو پاکستان ته روان دی او کرومایټ لوی غرونه دي اوس په تاسو وایي چېرې دا به څوک کوي په دې به بولې لګي د دې به ټیکې ورکړل کېږي او د منرل له دغه مالکان معلوم دي دوی به صرف څوکیداري کوي خلکو ته به دغه روزګارونه چې کوم دی نو میلاویږي دې ته ګوره او کله چې داسې غرونه وي لکه نن د مومند د سړکونو خالواله نن د باجوړ د سړکونو خالواله نن د خیبر او د جمرود والا نن د وزیرستان والا دې ته الریډي ماحول جوړوي دا ټرکونو دا ګاډي چې ځینو دې ته به سړکونه هم جوړېږي او یو پرم نه ماحول به ورکړی کېږي او دا د دې ټیکو ورکول لپاره اوس هم په اسلام آباد کې کانفرنس روانې دي نو دې کې بالکل نقصان نشته دی او دا کم خلک خبرې کوي نو دا صرف د خپلو مفاداتو لپاره کوي هغه کم مفادات دي هغه هم درته مخکې وایم خو دې کې صرف او صرف پیدا ده تاوان پکې نشته نو او کم خلک چې دا لګیا دي که نه نو دا صرف خپل ځان لپاره حصه غواړي څنګه چې ما تاسو ته مخکې وي چې راپا بس اواز به وکړي او تاسو ته به دغه کوږي زه به تاسو ته یو لنډ مثال درکړم د سوات نه دې وخت کې زمرود چې کوم دی نو بینکاک ته ځي د سوات نه زمرود بینکاک ته ځي د بینکاک نه هغه زمرود انډیا ته راځي انډیا کې هغه زمرود صفا کېږي او د انډیا په نوم کېږي د سوات دغه خلکو دغه زمرود د ټیپرو په نرخ باندې خرڅ کړي دي د ټیپرو په نرخ باندې چې دا په قیمتي نرخ خرڅ شي نو ښه نه ده همدغه سړی به خرڅوي خو په قیمتي نرخ به خرڅېږي
ژوندی مثال درته وایم په سوات کې د زمرودو کانونه دي او هغه د زمرودو کانونه بینکاک ته ځي او بینکاک نه انډیا ته راځي په انډیا کې صفا کېږي او نوم پرې د انډیا کېږي او دوی چې کوم دی د ټیپرو په نرخ باندې خرڅ کړي دي یا دلته د ګوپي نرخ په والو یا د ټینډو نرخ په والو نو ګوره دې هر څه ته خبره ده چې هلته کې په هغوی چې کوم دی نو مزې کوي او هغوی یې خرڅوي او هغوی چې کوم دی نو هر څه کوي او دلته کې زمونږ خلک لګیا دي او ځان له پکې د ایسو دپاره په خپلو کې لګیا دي لکه مونږ به وایو الیامین ګنډاپور بیل پیش کړ 2025 منرل عاطف خان ورته راپاڅېده الیامین ګنډاپور دا زبردسته فیصله ده بل اسمبلی کې به باس روان دی پاس پم شي پاس کېدو لپاره به عمران خان هم اجازت ورکوي خو دلته کې عاطف خان اسد قیصر جنید اکبر او دا ټول چې کوم دی نو دا په خپلو کې روان دي او باقاعده چې کوم د دوی واتساپ ګروپ ته په هغې کې په یو بل سره جنګ کړی دی چې ته څه کې نو دا د دوی مفادات پکې نشته دي صرف د خپلو مفاداتو لپاره لکه دلته به موږ د ان پي سیاست وګورو نو د هغوی د سیاست محور چې کوم دی هغه 13 ترمیم دی صوبایي خودمختاري ده نور هغوی هم په دې پوه دي چې دې کې پیدا ده خو هغه به قام ته څه وایي دلته کې دا خبره کېږي چې دلته کې زموږ د صوبایي خودمختاري ځي په دې غرونو باندې خو زموږ اختیار دی نو ستا په اختیار دی تا سره انویسټمنټ نشته ته به پیسې نشي لګولی ته دا غر په ځای نشي راوستی دا غر نه ته چاته پیدا نشي ورکولی صوبه نشي ترقي کولی نو ستا به جوړېږي او خو جوړېږي نو جوړولی نشي دومره پیسه نشته مل سره نو د هغوی د سیاست محور چې کوم دی نو هغه هم چې کوم دی 13 ترمیم دی هغوی په دې پیري چې دې سره ترقي ده خو قام له به څه ورکوي خو دا ناره لاړه نو سیاست یې لاړه ټول سیاست چې کوم دی نو هغه دې سره تړل شوی دی نو دلته د بیلې د رایلټي خبره کېږي په کارو چې د بیلې د رایلټي په مد کې موږ ته ډېر څه راکړی کېدل خو چې کوم اګریمنټ شوی دی د هغه اګریمنټ مطابق موږ ته وفاق پیسې راکوي د هغه اګریمنټ مطابق موږ ته چې کوم دی رایلټي میلاویږي خو اضافي چې کوم دی زموږ سره خپ هغه ټیم کې به د فیصلې داسې شوي دي نو خود او د ټولو نه زیاته چې متاثره ده د دهشتګردۍ نه هغه ان پي ده د ټولو نه زیات شهادتونه چې کوم دی ورکړي دي هغه نېشنل پارټۍ ورکړي دي مشران یې پیګانې پکې تللي دي د ټولو نه زیات په هغوی محفوظه کېږي ولې چې دې سره امن تړلی شوی دی زه بیا تاسو ته وایم چې په دغه منرل په دغه کرومایډ باندې دهشتګرد فتنة الخوارج دې صوبې ته راکوزېږي په دغه غرونو کې به بیا سکیورټي فورسز والی کاروبار به پکې رواني کاروبار هسې نه روانېږي چې بهر ملک نه خلک راځي نو هغوی ته به د امن یو ماحول ورکوي نو په دې باندې چې کوم دی د دغې بعضې خلکو سیاست ختمیږي نو په دې مې سره خو دغه کولی چې دې سره زموږ امن تړلی شوی دی او چې امن وي نو خوشحالي وي چې امن وي نو روزګار وي چې امن وي نن د امن د بدامنۍ په وجه باندې زمونږ اجرا زمونږ جومات زمونږ پولیس سټیشن زمونږ جنازه زمونږ کور محفوظ نه دی خو دې وخت کې خبره چې روانه ده هغه سیاسي سکورینګ دپاره روانه ده او دغه خلک په دې باندې سیاست کوي نو دا صرف او صرف د ترقۍ یو منصوبه ده او دا کریډټ جنرال عاصم منیر حافظ عاصم منیر هغه ته دا کریډټ ځي خو زما دې خبرو کې تاسو ته څه تضادات وي زما کې زما څه خپل مفادات وي یا تاسو ته دې خبرو نه څه بین راپروزي نو تاسو خپل لږ وخت دپاره پړه باندې لاس کېږدئ او سوچ وکړئ چې د مومندو په دغه غرونو کې د پړانغار په دغه غرونو کې کارخانې لګېدلې وي او د بهر ملکونو خلک وي نو دې ته به سکیورټي فورسز نه وي او چې سکیورټي فورسز وي نو دغه ځای کې به امن نه وي او چې دغه ځای کې دغه لیبر لګیا وي نو دې ته به دوکان نه وي دې ته چې دغه ځای ته دغه ټرکونه ځي نو دې ته به ښه سړک نه جوړوي چې دغه ځای کې دغه لیبر وي نو دې کې مارکیټونه هوټلې به نه وي هوټل دغه هوټلې به پنجابي به راځي د ده نه به دغه ځمکه نیسي په هغې به هغه هوټل درکوي نه دا هم د دغه سړي ځای دی او دی په خپل ځای باندې چې کوم روزګار رواني نو هغه روانېږي ګران اردونکو څنګه چې زه د امن خبرې کوم نو تاسو ته پته وي د 14 میاشتو نه د کراچۍ ایربیس لپاره یو منصوبه روانه وه د دهشتګردو د فتنة الخوارج د 14 میاشتو نه اخري مرحلې ته چې ورسېدله نو ایجنسو هغه ناکامه کړه او دا دومره خطرناکه او لویه د تخریبکارۍ منصوبه وه چې هغه سکیورټي فورسز ناکامه کړې وه او دې کې خودکش بمبارو مو او 9 تربیت یافته کسان په دې کې ملوث وو چې د افغانستان سره تعلق ساته نو هغه سکیورټي فورسز والا چې کوم دی هغه ناکامه کړې ده او د دې تیاری د 12 میاشتو نه روانې وي خو چې اخري وخت راغی نو مشتبه کسان ونیول شو په دې کې
او دغه لویه حمله ناکامه کړه. دویمه ترهګرۍ چې کومه ده نو په لوی دیر کې په تیمرګره کې فتنة الخوارج چې کوم دین هغه مړه کړي دي او په دې کې یو داسې و چې هغه د سر قیمت 1 کروڑ روپیو دغه د سر قیمت 1 کروڑ روپیو هغه هم په دې کې مړ کړي دي سکیورټي فورسز والا آی اس پی آر دغه بیان دی. نو دغه چې کوم دینو هغه چې دغه شوی دی خو دغه ایربیس تم خبره چې کومه وا نو دغه ډیره زبردست و چې هغه کې سکیورټي فورسز والا انټيليجنس والا هغه چې کوم دینو کامیاب شوی دي. ګران اردوونکو بل چې کوم دی د منرل خبره کیږي نو نن د یو سونو ټي وي یو بیان دی هغه چیر عمران خان برسټر ګوهر ته ویلي چې ته یو کمیټي جوړه کا او اسټابلیشمنت سره مذاکرات وکا او بل ورته دا ویلي چې مراد سي څوک دی چې زما د اجازه نه بغیر هغه د احتجاج کال ور کوي پوری دغه احتجاج چې کوم نو واپس واغستې شي او دغه احتجاج سره ایس دغه نشته. بل چې کم دینو کم د دوی چې کم سوشل میډیا بریګیډ دی د کنزلو ګالم ګلوج والا چې په کنزلو باندې دی وخت کې ان پی جمعیت العلماء اسلام جماعت اسلامی پیپل پارټي او دغه شانته مسلم لیگ او نورې چې سونه ډلې دي هغه ټول پیل کړی دي دا غوی د کنزلو او دوی هغه خپل حقیقت نشي بیانولې او چاته چې انټرویو لاله مړه یار سوشل میډیا ل انټرویو نه ورکو یار خلک کنځلې کوي خپل حق چې کم دي د کنځلو په وجه باندې هغه پټ کړی دي الکه دوه چې الله بسو یو الله له جواب ورکوي نو د حق ملګرتیا کوي نو هغه ته ویلي چې خاموش شي. عمران خان ورته ویلي چې تاسو لاس بل هغه یوټیوبران چې ډالر ګټي دا غي نن د پته ولګي چې د عمران خان سره څه کار نو د دوی د پی ټی آی سره کار نو د خپل ډالر سره کارو چې نن ورته غوي بار بار و چې چپ شي دا په خبرونه مور کوي بغیر ملکونو کې ناشتي ناغوي بیا هم لګیا دي او د رنگ رنگ خبرې چې کم دنو کوي. د یو بل خبر ډیره غټه چرچه ده هغه د اسد عمر ده. اسد عمر ویلي چې عرفان خان چې کم دی د بانی پی ټی آی چې کم ده کله بوزدار دا مسخره چې کم ده چې د پنجاب وزیر اعلی کوله نو هغه ټیم کې ورته مونږ بار بار وی خو پنجاب چې نن هغه شان دي ترقی نکړه نو یو ګونګا یو داسې سړی ول راوستو چې دغه نو په دغه باندې خبره وا. او بل علي امین ګنډاپور دا ویلي دي چې دا کومه خبره کیږي چې منرل حواله سره زمونږ صوبایي خود مختاري لاړ شي ناغه وی چې داسې یو شک هم پدې کې نشته دی. علي امین ګنډاپور وی ښا او دې سره چې کم دنو پیدا برازي دا بل چې کم دنو سملې د تلې دا بل پاس کیږي او دینه دې کې به د عمران خان په اجازه سره به دا پاس کیږي داغه نه به چې کم دنو منګه دې کی اجازه تخلو نو دا مې ډیره خبره ده خبره وستاینه کې او حقیقت دار چې د منرل سره زمونږ صوبه بلوچستان ګلګت بلتستان دا ډېره زیاته ترقی کی څوک چې دغه کانکنه مالکان دي ناغوی هم سره ډېر بهتره شي او دا فسادات به خود ختم شي ځکه چې یو وی غر زما دی او بل وی غر زما دی او په دغه غرونو باندې دغه لانجه روانه ده. خو تاسو زه د ملکړ غرونو ګورئ لکه ما تاسو ته د سواد ذکر کو چلته زمرود دی په بلوچستان کې چې کم دی سره زر کې او سپین زر کېږي تاسو به دا وی چیرې په دې منرل باندې چې کم دی نو پوج قبضه کوي او دا چې کم دی الته کې لاړ شو دا پروپاګاندا او دا خبره روانه وي نن هغه پوج لګیا دی او هغه تاخه کوي صوبه کوي پاکستان کوي او دا غوي منسوبې پخې وي ښا هغه پاتې شي. خو موږ د جنرال ضیا منسوبې راوالو داغه مخکې د جنرال ایوب خان منسوبې راوالو او ورسره بیا د مشرف منسوبې راوالو او بیا دې نه پس ورپسې ځه داسې منیر منصوبو ته چې دا یو ډېره لویه منصوبه چې دې وخت کې پښتونخوا بالکل تاله ترغو ده لوټ شوې ده په خزانه کې هېڅ هم نشته دی او چې کومه محکمه وي زه مالدار یم نو وزیر اعلی ورته ما ته پیسې رالېږه ما ته د پیسو ضرورت دی لکه د پېښور بورډ شانتې دغه نم چې کوم دی نو 50 لک روپۍ اخلي داسې چې کوم دی نور وګورئ نو هغې نه دغه کېږي را به شو پېښور بورډ ته او پېښور بورډ والي سره چې کوم امتحان روان دی نو مختلف وختونو کې په موږ خبره ترې کړې دي ډېر خلک وی چیرې والدین وی چیرې خره چې د سرکاري ماشوم او د پرایوټ ماشوم چې کوم دی نو هغه یو ځای امتحان ورکوي خدا یاد ساتي او دوی ډېر هم خواریو کې خو دغه پوزیشن ممکنه پرایوټ سکول وړي ځکه چې پرایوټ سکول والا د کم ماحول دی او یو کس په یو بچی باندې 10000 روپۍ فیس ورکوي 15000 روپۍ فیس ورکوي ناغه دې لور کې چې هغه ته ماحول ورکړي شي هغه ته پوهه ورکړي شي په سرکاري سکولونو کې هغه وسایل نشته د بجلی کمې دي
دی وخت چې امتحان راغی نو دا د شپږ ورځو پلان و په شپږ ورځو کې دا پلان جوړ شو او ذرایم دا وایي چې هغوی ته دا پته لګېدلې وه چې دې کې ډېره زیاته پیسه ده او راشه چاله مې خال ورکړو چاله مې خال ورنه کړو او چاله ورکړم او چاله ورنه کړم او هغه ما سره څه ډیل کوي خو چېرې ټول خالونه په پرایوټ کې وي نو ډېره ښه وه خو ډېر ټول پرایوټ خالونه په سرکاري کې وي نو بیا هم ډېره ښه وه نن د تنظیم اساتذه او د ګورنمنټ آل ټیچر کوارډینیشن چې کوم صدرانو دغه شانتې د آل ټیچر د دوی نن یو غونډه وه او هغوی وی چېرې موږ سره دا خبره کړې وه چې د سرکاري ښه دا وورئ ښه چې موږ ته دا خبره کړې وه چې د سرکاري سکول ماشوم به په پرایوټ سکول کې کینی د پرایوټ سکول نو موږ ډېر زیات خوشحاله وو چې په پرایوټ سکولونو کې خو ټول ضرورتونه او سهولتونه شته دي نو هغه ماشومان ته به ډېر دغه وي خو چې کار وشو نو موږ ته پته ولګي چې دا خو داسې نه وه د پرایوټ دی چې کوم دی نو سرکاري ته راوستل ښه دا د سرکاري سکول د یو اخم تنظیم او اخم صدر چې کوم دی د صدر نه خو نور اخم عهده نه کنه هغه دا و چې موږ سره دا خبره کړې وه بل ګرانو کتونکو پرون په شیرپور سکول کې یو استاد چې کوم دی نو اے سی ګیر کړی دی 419 420 پرچې پې کړې ده او دی ویلي چې د سره جعلي ډیګري وه جعلي ډیوټي وه او دا جعلي استاد و او د دې استاد چې کوم دی نو د استادۍ سره څه تعلق نو خبر چې کوم دی په سوشل میډیا باندې خلکو خور که بغیر تحقیقه نه چېرته د چا موقف راغی او بس په دې باندې خبرې اترې چې کوم دی وکړي او د جرم نه مخکې هغه مجرم ثابت کړ دغه استاد جون راتلونکي وخت هغه په ده ولګو بغیر تحقیقه بغیر انکویري او په دې باندې دغه استادانو تنظیمونه هم خاموشه او ورسره چې کوم دی نو هغه استاد هملته کې لاړو اوس دغه استاد باندې چې دا پرچه شوې ده دا د اے سی په وینا باندې د دغې خال سوپرډنټ کړې ده اوس د خال سوپرډنټ چې کوم دی دا وره هغه چې په پرچه کې لیکي نو خپل عہده ځان سره لیکي پی ایس ټي یعنی دی د پرایمري سکول استاد دی او دی په دغه خال کې سوپرډنټ کمې لګېدلی سوپرډنټ لپاره خو دغه پوسټ نه دی نو هغه ځان سره دغه لیکي نو یو بلنډر خو دغه ځای کې رووته چې هغه په هغې په یار کې کومه عہده د ځان سره لیکي پی ایس ټي دې وخت کې د خال سوپرډنټ دی ښه درې پرچې وشولې نو په درېو پرچو کې تا بورډ سره رابطه ونه کړله درېو پرچو کې دا جعلي د ثابت نه کړ نو نن په دې باندې دغه سرکاري سکولونو اجلاس وشو دغه کس نن چې کوم دی نو عدالت ته چې پیښ شو نو عدالت کې مخالف ډلې دا ثابته نه کړه چې دی استاد نه دی جج ورته چې دی ماته تاسو ثابت کړئ آیا دی استاد دی چې دی استاد دی نو تاسو خو دی جعلي قرار کړی چې دی استاد نه دی استاد دی او ډیوټي ده نو نوره مقام ورکړی کېدی شوه تنخوا هم دې کټ کولی شوه د دې سرکاري کس نه چې غورې 100 روپۍ هم کټ کوې که نه دې دونه اړه خوري تا به د دې 2000 ورکې یا 1500 ورکې یا 3000 ورکې څو ورځې ډیوټي کړی به دغه پیسې به دې کټ کړې وي نور دغه به دې کړو نو 419 420 او بیا په سوشل میډیا ښه بیا ګرانو کتونکو دلته کې خو تخریبکاري وشي نو هغې مخ په تربوزک کې پټ کړی وي دلته کې هغه ایسپرو شو چې کومه ایسپرو شو کومه دنده ده هغه زمونږ د بچو پنده د ګرفتاري کې مخونه ولا پټ کی دغه شانتې خلکه ناسوره خلکه سودخواره دا په مړه د سره داسې انجام کول دي که نه چې دله خو دا مخ هم تورول پکار دي او تصویرونه ولا ایستل پکار دي په یو چوکونو کې ولا لګول دي نو هغوی د ته مخونه پټ کړي یو معلم له چې کوم دی نو ته مخ کولو کې او هغه چې کوم دی نو ته په سوشل میډیا باندې ورکې نو دا باندې استادان را پارېدلي او په دې باندې بیا پین چې کوم دی د هغې صدر نفیس الله دغه شانتې حمدالله جان صاحب فواد خان خالد خان شیرپو سجاد علي تورنګزی او نور یو شمېر تنظیمي دغه چې کوم دی هغه نن ډي سي سره ملو شو او ډي سي ته وویل چې یار استاد له عزت ورکړي ډي سي ولې یقین دهاني ورکړه چې بیا ورته دوی چې اے سی دې سره څه کار دی
چې هغه تلاشي اخلي د هیڅ دې سره کار نشته دی نو هغه ورته دا یقین ورکړه چې نه بیا به تلاشي چې کوم دی نو ایسي نه اخلي نو په دغې ورته یقین دهاني ورکړله بیا چې دوی استادانو میټینګ وشو نو سبا به دوی بیا میټینګ کوي آینده لایحه عمل به جوړوي ځکه چې هغوی دا وایي چې بیروکریټ لګیا دي زموږ نه دا تعلیمي شعبه ماخلي او د خپلو مفاداتو لپاره را ناخلي او د بیروکریټو چې کم کار دی هغوی د خپل کار کوي استاد ته د خپل کار پرېږدي د استاد کار باندې هغه نه پیږي او بیا د 16 او 15 چې کم دی هغه د 18 او 19 استاد ته چل نه ښیي او په هغه د سترګې نه روباسي نو په دې باندې نن د هغوی ډېره زیاته بحث مباحثه شوله چې دا د یو سازش لاندې زموږ د بیروکریټو راتلونکي جنګ راځي او دغه بیروکریټ لګیا دي ټولې شعبې خو دوی ځان سره قبضه کوي او د تعلیم دا شعبه چې کومه ده دا خو ځان سره د خپلو مفاداتو لپاره دا کوي خو دې ته به موږ پرېنږدو او ټول تنظیمونه په یو ځای چې کوم دی نو د دې لپاره به سبا یو میټینګ کوي او هغه میټینګ نه پس به چې کوم دی نو لایحه عمل جوړوي بیا پن والا چې کوم دی هغوی خدا خبره وکړه چې موږ په دې ډېر زیات خوشحاله وو چې دا پرایوټ خالونه ختم کړل نور پرایوټ خالونه هم دې ختم کړي چې څومره سرکاري ته ځي نو موږ په خوشحالېږو موږ بېغمه یو زموږ ته په دې اعتراض نشته دی خو موږ دا وایو چې استاذ ته دی دا پرېږدي دا د استاذ کار دی دا د بیروکریټو کار نه دی بل دا خبره یې وکړله چې شپږ ورځو کې د بغیر پلانه ته راځې نو دا شپږ ورځې تا د دورانیه زیاتولی نه شوه کنټرولر له یا د چیرمین له دا شپږ ورځې خو به دې پرېښې و که نه بیا مونږ وی ګرانو کتونکو پډرا باندې ساد د نیوز کې یو خبر دغه شو یو استاد یو ساد صاحب او 36 سال مې نوکري وکړه او 35 سال کې پډرا کې زما نومرو نه وته ما یو ډیوټي نه کړې 35 سال نوکري کې نو پډرا کې دا کم نومونه روزي نو په دې باندې موږ ته ډېر زیات معلومات رالل هغوی د خپل استادانو نه ډېرې زیاتې ګیلې وکړلې او بیا اخره کې دا چې یاره دغه سوپرډنټ په خپل استاد باندې پرچه کوي نو د سره د خپلو مفاداتو غمو او د سره د خپلې پیشې غمو نو پیشې سره دا چې موږ د استاد له نن راپاڅېدلو نو دا خو د استاد تذلیل دی بېعزتي ده او دې راځي او دې وایي چې یاره دا چل دی واغه چل دی نور باقاعده د هغه استاد د بورډ سره هم خبرې شته یونس صاحب دسخط هم د هغه په ډیوټۍ باندې شته خو کمپیوټر لا نو پاس کړي د کمپیوټر دغه تیز او بل په عدالت کې هم دا ونه ښودل چې یاره دا جعلي ثابت شو خو په هغه باندې د جعلي یو غټ لیبل چې کوم دی نو هغه ولګېده هغه جعلي استاد هسې بېسه هغه چې کوم دی نو ظاهر شو ښه نن خالون ته ایسیګان تللي دي د هغوی په ډرایورانو باندې هغوی هم تلاشي اخیستي نو په دې باندې پرایوټ سکول اسوسییشن والا ډېر سخت مخالفت کړی دی تاسو ته دا هم پته وي چې نن سرکاري سکول ته چې کوم دی نو بیا هم پرایوټ سکولونو والا ښه د انتظامیه ناسته ده بله ورځ دلته میونسپل یو سکول دی او دا میونسپل هم دا د ټیمې سره وي دا هم پرایوټ سکول دی ښه نو هغې ته یو سکول والا 80 کورسۍ او پکې چې کوم دی اخیستي او ګاډ هم کړی دی دا د دې حکومت کار دی سکولونه خالی پراته تعلیم یې خو تباه او برباد کړ تجربې یې پرې وکړلې نن هغه وزیر تعلیم شته چې د پسوړه نه نوتري خبرې هم نه کوي او نه وزیر اعلی بیان راغی چې دا ما ښه کار کړی او که نه او کمیشنر وایي چې ما ګن ختم کړ نو آیا دې نه مخکې دا کم پروفیسران چې په دې کې وو چیرمین او کنټرولر دا ګند وو د هغه زه ریټایرمنټ وخت پوره شو لاړ اگزام وشو نو نن هماغه پرایوټ سکولونو ته دوی ناستي شرمېږي نه او هغوی ته وایي چې یاره دلته کې کورسۍ کمې دي لږ د سکول نه خو کورسۍ روړه که نه دلته پکې نشته دلته خو پکې روړه که نه بل اردار ګلخطاب کورونه چې کوم دی هلته کې یو سکول والا ماشومان په ازمکه چې ناستي نو دا ټولې هغه خبرې دي چې دا مخې ته راځي ګرانو کتونکو نن د عمرزو پولیسو چې کوم دی نو یو پریس ریلیز دی هغوی وایي چې تخریبکارۍ یو لویه منصوبه چې کومه ده هغه ناکامه شوې ده او په دغه تخریبکارۍ کې 3 کسه ګرفتار شوي دي هغې کې یو د افغانستان سره تعلق ساتي 2 چې کوم دی نو لوکل دي نو د هغوی نه چې کوم دی بارودي مواد هغه برآمد شوي دي اس ایچ او قیصر خان چې کوم دی
نو دا د هغې چې کوم دی نو یو ښه کارنامه وه چې هغه یې کړې ده او هغه دغه یې برآمد کړې ده. خو دې کې عمرزونه یو کس اوچت شوی چې د 80 کالو سړی دی او د 80 کالو سړی د هغه به چې کوم دی نو هغه ځای کې ګاډۍ لګولې وه. نو دغه ځای کې ډېر زیات کنفیوژن ده، په دې خلکو ته ډېر زیات اعتراض دی چې یاره دغه سړی په دغه کې څنګه ککړو د دې تحقیقات وشي. نو ګران اورېدونکو دغه نن زموږ پروګرام پروډوسر صاحب وایي چې یاره لږ مخکې زه پروډوسر صاحب نه بیا هم تپوس کوم چې بس کوم که نه تاپ خو ما سره شته دی، خو هغه وایي چې یاره ختم که څه اهم پرومو ده هغه به چې کوم تاسو ته دا کوو. ګران اورېدونکو دغه شعر ویم چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب، حقه خبره چې د زور مخکې کولی نه شي. حق ووایې د حق ملګرتیاو کې، اجتماعي سوچو کې د انفرادي سوچ نه روزې، خپل مفادات باندې د قوم مفادات والے، د ملک مفادات والے، د صوبې مفادات والے، د ضلع مفادات والے خپل ادارې مضبوطې کې چې دا ملک وي نو موږ به یو د وي سپیدر نه غوږ وړی دی غوږ ته ګورو نو منډې وخو. نو د دې سیاسي مشرانو دې نارو ته ګورئ او په هغه نارو باندې بیا تحقیق کوئ چې دا دې څه وایي ریښه وایي او که دروغ وایي نو په دروغو پسې موږ شوو او د دروغو د وجې چې کوم دی نو موږ دې وخت کې خپلو کې یو بل ته ګریوانونو ته چې کوم دی نو اوتیو او کنزلمار قوم ته خپل لیډر وایي چې کنزلې نورې مه کوئ، غلط فیک نیوز مه خوروئ، هېڅ هم ترې نه جوړېږي او لږ خاموشه شئ چې زه روزم چې دا مسله حل شي د ستاسو په وجه باندې. وي زه دی ومنله. بل هغه خلک دې وخت کې چې کوم د جنرال سیکرټري او د چیرمین یعنې د بیرسټر ګوهر او د اکرام سلمان راجا ترمنځ چې کوم تاوتریخوالي او دلته کې د عاطف خان او د دغه ترمنځ ډېر لوی تاوتریخوالي چې کوم دی نو هغه روان دی. نو ګرانو کتونکو دغه مې سره ډېر ضروري پروګرام نن شریک کړه. انشاءالله خو جون دو بل پروګرام کې به شرکت کوو. تاسو په دغه نمبر باندې 0390 0390 په دې باندې رابطه کولی شئ. څه درنه روک شوي څه منتلي وي څه هم میسیج وي هغه راسره شریکولی شئ. زیات په دغه شعر سره چې ګوتې قلم کومې قلم شي، تور ته به تور سپین ته به سپین لیکم. الله په امان.